الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. باب الكف عما يرى في الميت من مكروه. عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. ریاض الصالحین دا باب دی بیان د میت د عیب چې کله سړی ویني د هغې د بیانولو نه د منع مبارکي. دا حدیث روایت دی د ابو رافع اسلم چې دا مولا یعنی آزاد کرده غلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی: کم سړی چې یو مړي ته غسل ورکړي او پاک د هغه فرد پوشو کې الله رب العالمین هغه ته څلوېښت کرته د معافی اعلان کوي. او حاکم دا روایت کړی دی، ویلي چې دا د مسلم په شرط باندې برابر حدیث دی، روایت دی. میت ته غسل ورکول او به هغه باندې پرده پوشي کول. دې مطلب دا دی چې کله انسان مړي ته غسل ورکوي نو بدی کې د غسل ورکوونکي ته د الله رب العالمین د نبی صلی الله علیه وسلم له طرفه د هدایت ورکول کېږي که چېرته په میت کې څه عیب ولیدلی شي نو پکار ده چې هغه پټ کړي او هغه د خلکو مخې ته د بیانولو نه دی ځان منع کړي، دې لپاره چې د هغه میت ذلت او رسوایي ونه شي. البته که په دې میت کې دی څخه خوی یا څخه حالت د ده ویني دی بیا د هغې په بیانولو کې حرج نشته دی. مړي ته د غسل د ورکولو په فضیلت په باره کې یو بل روایت کې راځي، احکام میت صفحه نمبر 45 باندې ذکر دی چې مړي ته غسل ورکوونکی سړی د ګناهونو نه داسې پاکېږي لکه دی چې اوس د مور د ګېډې نه پیدا شوی. او چې کوم سړی مړي ته کفن ور واغوندي نو الله رب العالمین هغه ته د جنت جوړه ور اغوندي. عام طور زموږ معاشره کې داسې چې دا کوم مسلمانان وروڼه د میت ته غسل ورکوي نو بیا وروسته په هغه پسې خبرې کولی کېږي چې یاره مخ یې داسې و، سر یې داسې شی و، غوږ یې داسې شی و، لاس یې داسې شی و او دا ورسره وشو دا ورسره وشو. ډېر نازیبه الفاظ بیا د دغه میت په باره کې استعمالېږي. دا څیز اخلاقي طور هم ټیک نه دی او شرعي طور هم ټیک نه دی. یو سړی خپل ثواب اسی په سین باندې ویسي، څومره لوی ثواب دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک مړي ته غسل ورکوي او دی په هغه باندې خاموشي وکړي چې په هغه کې دی څه عیب ویني او چاته بیان نه کړي نو غفر الله له 40 مره، رب ورته 40 کرته معافی اعلان کوي. نو یو خدای خپل ثواب ویسي او چې دا په چا پسې لګیا دی او په کوم میت کې څه عیب لیدلی دی خو د هغه څه نه کولی، څه کولی نه شي. دا خو اسې الله له تلی دی، الله ته مسپارلی دی. اسی د هغه د ذلت او د رسوایۍ دپاره او د خپل ځان د مشهورولو دپاره چې دا زه داسې پاک یم او زه داسې نیکوکار یم او زه ډېر نیک عمل او تقوادار یم، داسې حالت په هر چا باندې راتلو والا دی. موږ ټول به مړه کېږو، بل ته به محتاجه کېږو، بل به موږ ته غسل راکوي، بل به موږ په لاسو کې اړی را اړی. نو پکار دی چې موږ عمل کوو نو هغه د اخلاص سره وکړو او هغه د رب العالمین سره راز وساتو چې الله رب العالمین راته په هغې باندې اجر راکړي. د دې حدیث کې موږ ته نبي علیه السلام دغه فرمایي: عن ابي رافع اسلم مولى رسول الله صلی الله علیه وسلم. روایت ته د ابو رافع اسلم آزاد کرده غلام د رسول مهربان صلی الله علیه وسلم نه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایله: من غسل میتا فکتم علیه، څوک چې یو مړي ته غسل ورکړي په هغه باندې خاموشي وکړي، پرده پوشي وساتي، غفر الله له 40 مرة، رب العالمین به هغه ته 40 کرته معافی اعلان کوي. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. الہ العالمین
یقینا ته بدی باندې عمل کولو توفیق نصیب کی. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.